अस्सलाम वालेकुम मलगुरो द पीटीआई वाला बच्चे वाले ची माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगेंगे। तासु बदा असद कैसर गच्चे और बड़कुन औरीदली हगे वेले ची माफ़ी खो मंग द खपल प्लार नम न गवाड़ू खुरा शिदाउ गोरे कननन अली मखान ची द इमरान खान खोर दा हगे पाटियाला जेल के द इमरान खान सर मुलाकात करे दे और द हगे न पस वलाड़ा दा मीडिया सर खबरी कई हगे ची इमरान खान फैसला करे दा چې غیر مشروط د معافی فیصله کړې ده چې زه معافی غوښتلو ته تیار یم. دوی ډیر کوشش وکړو، دوه ځلې درې ځلې د اسټبلیشمنټ سره د رابطې د هغوی سره د مذاکراتو کوشش وکړو، خو هغوی دوی ته ګیام وانه چوله. تیرو ورځو کې آی اس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړی په هغې کې هغه په دوه ټوک الفاظو کې دا خبره کړې وه. هغه ویل چې مخکې ما پریس کانفرنس کړی او اوس درته بیا هم وایم مخکې پریس کانفرنس کې چې ما کومه خبره کړې وه هغه درته اوس هم کومه چې تر څو د 9 مۍ په واقعاتو باندې معافي نه غوښتې تر هغې د دې خلکو سره خبرو کولو ته موږ بالکل تیار نه یو. او بیا یې دا خبره وکړه چې دا خو سیاسي خلک دي، یو جمهوري پارټي ده، په کار دا ده چې د سیاستدانانو سره خبرې وکړي، د جمهوري پارټیانو سره خبرې وکړي. نو دوی بار بار منځ کې موږ ولې راولي؟ نو موږ وایو خان صاحب چې تا معافي دې غوښتله نو دومره دې ځان ولې ذلیله کړو، خپل کارکنان دې ولې دومره ذلیله کړه، خپله پارټي دې ولې دومره ذلیله کړه؟ خو په اوله ورځ به دې معافي غوښتې وې. خو یقینا ملګرو د معافۍ د نه غوښتلو وجه چې تر اوسه پورې نه غوښته د هغې وجه دا وه چې دا د امپایر اشارې ته ولاړو چې د امپایر اشاره به راشي او زه به خلاص شم. خو د امپایر اشاره هم رانغله. په امریکا کې د دوی دپاره قرارداد پیش کړی شو، په اسرائیل کې پیش کړی شو، خو هغې هم کار ورنه کړو. او بیا دا بیانیه جوړه کړه چې دا د 9 واقعه چې کوم دا دوی په خپله کړې ده، موږ نه ده کړې. د ده خیال دا و چې دا د ادارو والا او د پاکستان ټول عوام دا به هم د پی ټي آی کارکنان شعور به پکې نه وي او زما په خبرو به دوکه شي. خو د پاکستان ادارو والا هغه ډېر رسېدلي خلک دي او د ده خیال دا و چې دا بس یو څو ورځې به جیل تیر کړم او بیا به راوځم. نو د ادارو والا د پاکستان ادارو والا هغوی ورته ویلو چې دا گپ شپ نه دی. خو اوس چې د معافي وغوښتله ده ته پته وه چې د عمران خان کیسونه میلیټري چې کوم عدالت فوجي عدالتونو ته هغې ته د ده کیسونه تلل او دا د سرکاري جیل نه میلیټري جیل ته ورداخلېدو هلته کوشش د حکومت دا و چې هغه ځای ته د هغوی په قبضه کې ورکړي. نو ده ته پته ولګېده چې دوی خو ما سره ګپ نه لګوي، دا خو په رښتیا لګیا دي. نو نن یې د معافۍ اعلان کړی دی، وایي زه معافي غواړم او په 9 مۍ واقعه په هغې باندې بالکل زه معافۍ غوښتلو ته تیار یم.